أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ احزاب ذکر روان دی. د جنگ احزاب نور تفصیل داسې بیان شوی دی چې کله مشرکانو ته باوجود لدې چې هغوی خندق پار کړی و څه کامیابي نصیب نه شوه بلکې سخت ناکامۍ سره هغوی مخ شوي وو نو هغوی اتحاد کړی و چې سهار به هغوی ټول حمله کوي او هېڅوک به هم دې نه وروسته نه پاتې کېږي. ټوله شپه هغوی تیاري کوله او نور خاطره مخکې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته خندق له راغله. هر طرف نه مشرکان د خندق نه چاپېره شو او یو لښکر د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خیمې طرف ته توجه کا. په دې کې خالد بن ولید هم و. خندق د بار پار کولو کوشش سره سره د سخت تیراندازۍ مقابله شوې وه. کافران د مسلمانانو له طرفه د یو غفلت انتظار کولو چې چېرته ورته موقع میلاوه شي نو هغوی خندق پار کړي او دا حملې او دا کوششونه په وقفه کېده. په دغه موقع وحشي بن حرب، طفیل بن نعمان او ځینې وایي چې هغه لګې شوی و. طفیل بن مالک بن نعمان انصاري په خپلې وړه نیزه وهلی و، شهید کړي وو. حضرت سعد بن معاذ ته هم یو تیر لګېدلی و چې ورباندې هغوی زخمي شوي وو او د دغه زخم په وجه څه ورځو پسته د هغوی شهادت شوی و. دا هغه ورځ وه چې په کومه ورځ مسلمانانو لپاره مونځ هم په خپل وخت کول ګران شوی و. د هغې ورځې د مسلسل مصروفیت او د بار حملو په وجه چې کوم واقعات بیان شوي دي معلومیږي چې کوم وروستو کوم راویان وو هغوی دغه خبرې په صحیح طریقه محفوظ ونه ساتلی شوې او څه موده پسته مضمون دا جوړ شو چې هغه ورځ مسلمانانو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره نه د ماسپښین لمونځ کړی و او نه د مازدیګر لمونځ هغوی کړی و تر دې چې بیا نور ډوب شو. او دا عموما یوه کیسه بیانېږي چې دا لمونځونه د نور ډوبېدو نه پسته شوي وو. ځینې مورخینو خو تر دې حده مبالغه کړې ده چې خدای پاک نور چې ډوبېدو هغه واپس کو دې لپاره چې مسلمانان د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ وکړی شي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه ورځ ډېره سخته ورځ وه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د ټولو مسلمانانو د مسلسل حملو په ضد کې وو. خو داسې هم نه ده چې دوی ټولو په خاص طور نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو لمونځ هم نه و کړی. دا ورځې سختې وې خو دومره هم نه وې چې لمونځونه یې بیخي نه وې کړی. هغه ورځ هم هغوی لمونځونه خو کول خو د یو مسلسل د ویرې او د پریشانۍ په حال کې دا لمونځونه کېده او داسې معلومیږي چې د مازدیګر په وخت په حملو کې دومره شدت و چې د مازدیګر لمونځ کولو کې به ګرانه پېښه شوې وي او هغه به په تنګ وخت کې شوي وي. په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دغه شان د خبره بیانه کړې ده چې هغه ورځ د مسلمانانو ټول لمونځونه په وخت نو کړي. دا خبره سمه نه ده. دا ویل کېږي چې لمونځونه په وخت نو شوي نو دا سمه خبره نه ده، بلکې لکه څنګه چې د صحیح روایتو نه ثابتېږي خبره صرف دومره ده چې تر هغه وخته پورې چونکې د
صلات خوف لا نو شروع شوی نو ځکه د مسلسل خطرې او د مصروفیت په وجه صرف یو مونځ یعنی د مازیګر مونځ بې وخته شوی وو د ماښام سره یو ځای او د ځینې روایتونو له رویه صرف د مازیګر او د ماسپښین مونځ بې وخته شوی وو. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ هم دا خبره بیان کړې دا هغوی لیکي فرمایي چې یو ورځ حمله دومره سخته شوه چې د مسلمانانو ځینې مونځونه چې په وخت ونه کړي شو هغوی او د رسول کریم ته د دې دومره سخته صدمه رسېدلې وه چې هغوی فرمایلي وو چې خدای پاک د کافرانو له سزا ورکړي چې هغوی زموږ مونځونه ضایع کړه. دې نه د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په اخلاقو رڼا ډېره زیاته رڼا پرېوځي او معلومیږي ترې نه چې په دنیا کې د ټولو نه ګران څیز هغوی لپاره د خدای پاک عبادت و. په داسې حال کې هم چې کله دشمن د څلورو طرف نه مدینې نه چاپېره ولاړو او د مدینې سړي خو یو خوا د ښځو د ماشومانو ژوند هم په خطره کې و او هر وخت د مدینې د خلکو زړه درزېدو چې چېرته دشمن په چېرته یو طرف نه د مدینې دننه داخل نشي. هغه وخت هم د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم خواهش همدا و چې د خدای پاک عبادت په خپل وخت په ښه طریقه وکړی شي یعنې د انتهایي ویرې په حال کې هم د هغوی دا خواهش و یعنې که څه خواهش همدا چې صرف همدا خواهش و چې عبادت چېرته ضایع نه شي. د مسلمانانو عبادت د یهودیانو د عیسایانو د هندوانو په شان په هفته کې ورځ نه وي بلکې د مسلمانانو عبادت په شپه ورځ کې 15 ځل وي او په داسې خطرناک وخت کې خو په ورځ کې یو ځل لمونځ کول د انسان لپاره ګران وي او 15 وخت او بیا ښه په عمدګۍ دا لمونځ کول سره د جمعې دا خو بیا نور هم ګرانې خو په دغه خطرناکو ورځو کې هم رسول کریم دا 15 وخته لمونځ په خپل وخت کولو او که یو ورځ د دشمن د سختو حملو په وجه هغوی خپل د رب نامه په اطمینان او په ارام په خپل وخت وانه خستی شوه نو په دې هغوی ته سخت تکلیف رسېدلی و. د دغې زمانې حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه ټول روایات چې پکې مونځونه د شپې د کولو ذکر دی پکې دا ضعیف ګرځولي دي او صرف یو روایت هغوی سم ګرځولی دی چې پکې د مازدیګر مونځ د معمول نه په تنګ وخت کې د کولو ذکر دی. نو د جنگ خندق په موقع د رسول کریم د 4 مونځونو د قضا کولو په حواله د یو پادري د اعتراض په جواب کې حضرت مسیح اسلام فرمایي باقي تر څو چې دا خبره ده چې د خندق د کنستو په وخت 4 مونځونه جمع شوي وو دغه احمقانه وسوسې جواب دا دی چې خدای پاک فرمایي چې په دین کې حرج نشته یعنی داسې سختي نشته چې د انسان د تباهۍ سبب شي نو ځکه د ضرورتونو په وخت او د بلاونو په حالت کې د ابتلا په حالت کې د مونځونو د جمع کولو د قصر حکم ورکړی شوی دی خو په دغه ځای کې په یو معتبر حدیث کې زموږ چېرته د 4 د مونځونو د جمع کولو ذکر نشته دا ټیک د کیدی شي خو چېرته یو معتبر حدیث کې ذکر نشي چې 4 مونځونه جمع شوي بلکې فتح الباري چې د صحیح بخاري شرح دی کې لیکل شوي دي چې واقع صرف دا و چې یو مونځ یعنی د مازدیګر مونځ د معمول نه په تنګ وخت کې شوی و. هغوی فرمایي که تاسو دا وخت زموږ مخې ته وي نو موږ به تاسو خپل مخې ته کینولی وي او تپوس هم درنه کړی و چې دا تاسو دا خبره کوم ځای نه اخیستې ده. یعنې حضرت مسیح اسلام مخالف ته دا وایي چې که زما مخې ته وي نو ما به تا نه دا تپوس کړی وي چې دا روایت د کوم ځای نه اخیستی دی او فرمایي چې آیا دا متفق علیه روایت دی چې 4 مونځونه فوت شوي وو 4 مونځونه خو پخپله د شرع له رویه جمع کیدی شي د مازدیګر او د ماسپښین او د ماښام او د ماسخوتن خو یو روایت ضعیف دی چې پکې دا ذکر شته چې د مازدیګر او د ماښام د مازدیګر او د ماسپښین او د ماښام او د ماسخوتن مونځونه جمع شوي خو نور حدیثونه دا خبره رد کوي او صرف همدا ثابتېږي چې صرف د مازدیګر مونځ په تنګ وخت کې شوی و. بهرحال دا واضحه ده چې د ټولې ورځې مونځونه چې کوم هغه جمع شوي نه بلکې په صرف د مازدیګر مونځ په تنګ وخت کې شوی و لږ وخت دغه او د دې افسوس هم رسول کریم ته و چې په صحیح طریقه په ارام مونځونه کړی شو. د جنگ احزاب په تفصیل کې نور لیکل شوی دی
چې جنگ خندق د مسلمانانو لپاره عصب شکن جنگ وو. د جنگ د ویرې نه علاوه د ولګه او د موسم شدت هم ډېر زیات وو او د ډېرو وختونو پورې فاقې کول وي او هغه دوران یو غیبي مدد داسې شو چې د مسلمانانو یو وسلواله دسته چې د خپل یو خپلوان د تدفین لپاره روانه و او هغه د شلو اوخانو غلینا ډک اوخان ملو شوی وو چې د بنو قریظه له طرف ته د رسد د سامان په تور د مکه د قریش له طرف روانو او دا راشن د هوی بن اخطب په سفارش او په خصوصي کوشش لګل شوی وو. د لګ شان له وړي جګړې نه پس د ټولو خانوي په خپل قبضه کې واغستو د رسول کریم په خدمت کې وړاندې ک د خندق خلکو مدین او خړو او په خوانو کې وسو خانوي علال ک سباقي پاتې شو چې مسلمانانو د جنگ په اختتام ځان سره مدینه ته یوړو او د قریشو سپاسلر ابو سفیان د دا خبر ملو شنو غوي چې هي سوره منحوس ثابت شو. اوس چې مونږ چې واپس نو خپل سامان لپاره یو سروي مونږ سره نه وي. د جنگ په حال کې دا جایز وو لکه څنګه چې هغوی ګیرا چولې وه نو که هغوی راشن باندې قبضه وکړو دا بالکل جایزه خبره وه. د رسول کریم د عذاب د خلاف بدوا ذکر هم ملاویږي. جابر بن عبدالله روایت کې چې رسول کریم د پیر او د نهه او د چهارشنبه په ورځ سهار د مازیګر د ماسپخین ترمنځ د ماسپخین او د مازیګر ترمنځ تشریف راوړ. هغوی صادر ځانه توکړې وغودره د لاسونو اوچت ک او عذاب لپاره بدوا او کزه. جابر بیانې چې موږ رسول کریم په مخ باندې خوشحالي پیژندلې و. عبد الله بن ابي بن اوفا بیانې چې رسول کریم عذاب لپاره بدوا کړې و. ابو نویم اضافه کړی ده د زیاته خبره هغه کړې ده چې هغوی انتظار کولو چې کله نور د زوال وختو نو هغوی ودرېدو او فرمایل چې خلکه تاسو دشمن سره د مقابلې تمنا مه کوئ، مخامخ کېدو تمنا مه کوئ او خدای پاک نافیت غواړئ او که دشمن سره مخ شئ نو بیا صبر کوئ او په دې پوه شئ چې جنت د تورو د سوري د لاندې دی. بیا وی فرمایل اللهم منزل الكتاب سریع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. یا خدایا کتاب نازلون کې خدایا زر حساب اخستون کې خدایا ته لخر له شکست ورکا. یا خدای پاک دوی له شکست ورکو د دوی خلاف زموږ مدد وکا. او یو روایت کې دا دعا یو بل روایت کې دا دعا هم لیکل شوی ده چې اللهم انی انشدک عهدک و وعدک اللهم انت شاء لا توبد. چې خدای پاک زه تعالی ستاسو د لوز او ساده وعده واسطه در کوم کته غواړې نو ستاسو عبادت دې اونکړې شي. ابو سعید خدری بیانې چې موږ ورته زو کو چې رسول الله چې ډېر بد حل زموږ آیا د موږ لپاره سوال لپاره خبره شته موږ دعا چې کوي داسې دعا راته وخایي نو هغه ورته فرمایل چې تاسو وایي چې اللهم استر عوراتنا وآمن چې تاسو ته زموږ عیبونه پټ کو زموږ ویره لری کا. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ هم بیان کړی چې ځینې مسلمانان ناقل رشي او رسول کریم له راغلي ورته عرض کړو چې یا رسول الله مونږ حالات ډېر خطرناک دي په ظاهر مدینه د بچ کېدو سو امید نه ښکاري. تاسو دا خدای پاک ته خاص دعا کوي موږ تم سره دعا وخایي چې په ویلو زموږ د خدای پاک فضل په موږ نازل شي. نو او ورته فرمایل تاسو ناقل راکېږئ ما خدای پاک ته دا دعا کوي چې خدای پاک د تاسو په کمزورو باندې پرده واچي او تاسو زړونه مضبوط کړي او تاسو ناقلاری د لري کې په خپل او دا دعا داسې وکړي چې اللهم منزل الكتاب سریع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. او دا شناوي دا دعا هم کړی و چې یا صریح المقربین یا مجیب المسترین
اکشف همي وغمي وکربي فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي چې خدای چې قرآن د په ما نازل کړی دی چې ډېر زر د خپل بندګانو حساب اخیستی شي دا ډلې چې راغونډې شوي دي دی له شکست ورکا یا خدای زر ته بیا دا عرض کوم چې دی له شکست ورکا او موږ له په دې غلبه راکا او د دوی ارادې ولړزوه یا د دردمندانو دعا اوریدونکیا یا د ناقلاره خلکو له جواب ورکوونکیا دا د دعا ترجمه ده یا د دردمندو دعا اوریدونکیا یا د ناقلاره خلکو د आवाज جواب ورکوونکیا زما غم او زما فکر او زما ناقلاري لري کا ځکه چې ته هغه مصیبتونو نه خبره چې زه زما ملګری ورسره مخ یو په تاریخ کې لیکلي دي چې جنگ په خپل روش کله داسې رسېدلی و او د مکې د قریشو او د هغوی چې کومې حلیفې قبیلې دي دی اوس د اوږدې محاصرې نه تنګ راغلي وو زر تر زره هغوی څه حتمي حمله کول غوښته او تادي ورته دا و چې د مسلمانانو خاتمه وکړي ځکه چې د جنگ په نقطه نظر لکه څنګه چې مسلمانان د څلورو طرف نه محصوره وو او بنو قریظه په شان د دې حلیف په مدینه کې دننه وو دا ټول عوامل چې کوم وو دا د کافرانو امیدونه او حوصله زیاتولو لپاره کافي وو او دا دوی دا وخته چې موږ د یو ځای یو حمله وکړو او مدینه له شکست ورکو د کافرانو سردارانو دا حکمت عملی کوله یعنی تدبیر کند بنده یعنی بنده خو تدبیر کوي او بل طرف ته د خدای پاک تدبیر سونو تقدیر زنت خنده چې تقدیر په خندل چې ګوره زه څه وکوم تا سره او بیا هم د دې مطابق خدای پاک د یو غیبی مدد آغاز فرمایلو د دې په تفصیل کې سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي چې وطن نویم بن مسعود چې د غطفان د قبیله یو خاص اشجار قبیله سره تعلق لرلو دی په جنگ کې مسلمانانو خلاف جنگیده دی داستان مدینه ته ورسېدو دا د زړه مسلمان شو خلا کافران خبر نو چې دا مسلمان شوی دی نو په دغه حل نه فائدہ پورته کا ډېر په خیارتیا داسې تدبیر خپل کو چې په کافرانو کې اختلاف پیدا شو ټول نه مخکې نویم بن مسعود د بنو قریظه قبیله لورغلو چې هغه سره دغه په خواره سره تعلقات نو دغه مشران سره هغه ملاش ورته چې زما په خیال تاسو ځخنه دي کړی چې محمد صلی الله علیه وسلم سره بدهدیو کا او قریش او غطفان سره ملاو شوي قریش او غطفان خو دلته مدینه کې صرف د یو څو ورځو مېلمانه دي او تاسو به هم دلته اوسېږئ ځکه چې تاسو وطن دی او دلته مسلمانانو سره به تاسو واسطه راځي نو تاسو ته یاد لرئ چې قریش وغیره چې کله نه دلته نځي نو تاسو هیڅ خیال به نه کوئ او تاسو به همداسې د مسلمانانو په رحم پرېږدي ولاړ به شي نو تاسو کم از کم دا دومره خو کوئ چې قریش او غطفان ته دا ووایي چې د یرغمال په تور خپل څه کسان دي تاسو په حواله کې چې تاسو د اطمینان وي چې تاسو سره بغداري نه کیږي د بنو قریظه رئیسان د نویم په دغه خبره پوه شو هغوی په دغه خبره تیار شو چې قریش نه د یرغمالانو مطالبه وکړي دې لپاره چې بیا وروسته مصیبت سره هغوی مخ نه شي دې نه پس نویم بن مسعود د قریش رئیسانو طرف ته ورغلو او ورته وی چې بنو قریظه هغوی په دې ویریږي چې چېرته ستاسو تګ نه پسته هغوی مصیبت سره مخ نشي نو ځکه هغوی ستاسو دغه اتحاد نه هغوی متزلزل کېږي لګیا دي او اراده دا کوي چې د ضمانت په طور تاسو نه به د یرغمالیانو مطالبه کوي
نو تاسو بیخي هغې له یرغمالیان ورنه کوي چېرته داسې ونه شي چې هغې تاسو سره غداري وکړي ستاسو د خلک مسلمانانو ته په حواله نه کړي وغیره وغیره. همدغه شان خپلې قبیلې غطفان ته هم چې هغه ورغلو همدغه قسمه خبره هغه وکړي. نو د خدای پاک له طرفه اتفاق داسې وشو چې قریش او غطفان له مخکې نه دا تجویز کولو چې مسلمانانو باندې بیا یو ځای حمله وکړي شي او دا حمله د ښار د څلورو واړه طرفونو نه په یو وخت دی وکړي شي چې مسلمانان د خپل د شمېر د قلت په وجه د مقابله ونه کړي شي او یو نه یو ځای نه دی د دوی چې کم قطار دی هغه د مات شي او حملاورو له دې لاره ورکړي. په دغه اراده هغوی بنو قریظه ته ووایي چې محاصره اوږدېږي لګیا ده، خلک اوس تنګېږي لګیا دي. نو زموږ تجویز دا دی چې ټولې قبیلې دې رایوځای شي او سبا له دې یو متحده حمله په مسلمانانو وکړي. نو ځکه تاسو هم د سبا حملې لپاره تیار اوسئ. بنو قریظه چې ورسره د نعیم بن مسعود خبره مخکې نه شوې وه هغوی ورله دا جواب ورکړو چې سبا خو زموږ د سبت ورځ ده نو ځکه موږ معذوره یو او هسې هم تر څو چې تاسو د ضمانت په طور یعنې دغه خبرې تر ضمانت چې وروستو به تاسو به موږ سره غداري نه کوئ خپل یو څو کسان چې زموږ په حواله نه کوي موږ په دغه حملې کې نشو شاملېدی. کله چې د بنو قریظه له طرفه قریش او غطفان له دا جواب ورکړو شو نو هغوی حیران شو او هغوی دا وی چې واقعي نعیم رښتیا ویلي دي. بنو قریظه تیار دي موږ سره په غدارۍ او بل طرف ته چې کله بنو قریظه ته د قریش او غطفان دا جواب ورکړی شو چې موږ به د یرغمالیان نه درکوو تاسو که زه مدد له راځئ نو همداسې به راځئ. نو بنو قریظه وی چې واقعي نعیم موږ له ټیک مشوره راکړې وه. د قریشو د غطفان نیت سم نه دی. دغه شان د نعیم په حسن تدبیر د کافرانو په ډلې کې د انشقاق د اختلاف صورت پیدا شو. دواړه په یو بل شک کول شروع کړو، د یو بل طرف ته مشکوکه شو. دا هغه تدبیر دی چې نعیم خپل کړی خو د نعیم کمال دا دی چې هغه د دونه نازک مشن په پوره کولو کې تر خپله وسه یو خبره هم د خپل خولې نه داسې نه ور وباسلې چې په معین طور د دروغو په نامه ورته ورکړی کېدی شي. باقي د لطایف الحیل په طور باندې یو څه هیله د خپل کړی شي، څه تدبیر د خپل کړی شي یا څه داسې چل دی جوړ کړی شي چې انسان د دشمن د شر نه د محفوظه پاتې شي. نو داسې د اعتراض قابله خبره نه ده بلکې دا د جنگ د فن یوه ډېره مفیده برخه ده او دې لپاره د دې په ذریعه د ظالم دشمن د لماتې ورکولو او بې ځایه د خونریزۍ چې کومه سلسله ده د هغې درولو کې ډېر مدد اخیستلی کېدی شي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه بیانوي چې څو ورځو پس دواړو ډلو دا فیصله وکړه چې یو ټاکلی شوي وخت باندې به یهودیان او د یهودیانو د مشرکانو لښکر به ناڅاپه مسلمانانو باندې حمله کوي یو ځای او ها وخت د خدای پاک د تایید په یو عجیبه طریقه داسې ښکاره شو چې تفصیل دا دی چې نعیم نوم یو تن چې د غطفان د قبیلې و د زړه نه مسلمان و. دا تن هم د کافرانو سره راغلی و خو دغه خبرې په انتظار کې و چې که ماته موقع میلاوه شو نو زه د مسلمانانو مدد وکړم. یوازې تن کولی څه شو خو کله چې هغه دا ولیده چې یهودیان هم کافرانو سره میلاو شو اوس په ظاهره د مسلمانانو د حفاظت ذریعه نه ښکاري نو په دغه حالاتو کې دومره متاثره شو چې هغه فیصله وکړه چې بهرحال دغه فتنه لرې کولو لپاره څه نه څه ماته کول پکار دی. نو چې کله دا فیصله وشوه چې دا دواړه فریقان به په یو ورځ حمله کوي نو هغه بنو قریظه له ورغلو او دغې مشرانو ته ووایي چې که د عربو لښکر وتښتېدو نو دا راته ووایي چې مسلمانان به بیا تاسو سره څه کوي. تاسو مسلمانانو سره معاهده کړې وه او د معاهدې د ماتولو په نتیجه کې به تاسو چې کومه سزا میلاویږي په هغې خو لکه یا څه کوي. هغوی څه ووېرېده او تپوس یې ترې وکړو چې موږ څه وکړو. نو یې ورته ووایي چې کله عرب د مشترکه حملې لپاره تاسو ته د خپل خواهش اظهار وکړي نو تاسو به ترې مطالبه دا کوئ چې خپل 80 کسان د یرغمال په طور موږ له راولېږئ. هغوی به زموږ د کلاګانو حفاظت کوي او موږ به د مدینې د شاله طرفه په هغوی یعنې په مسلمانانو باندې حمله وکړو.
بیا هغه التنه ورغلو مشرکانو سردارانو لا ورته وي چې دا يهوديان خو د مدینه اوسیدونکو دي او که په عین موقع دوی تاسو سره غداري وکړي بیا به تاسو کوي که دوی د مسلمانانو د خوشالولو لپاره او د خپل جرم د معافی لپاره تاسو نه تاسو کسان د يرغمل په تور اوخته او دغه مسلمانانو لور کنه بیا به تاسو کوي نو په کار دی تاسو امتحان د وی وخت چې آیا وی پاخه پاتې کیږي کنه نو زر تر زر ویله دعوت ورکړي د باقاعده حمله نو د کافرانو سردارانو دغه مشوره صحیح وګڼله او بل ورځ هغه يهوديانو ته پیغام ولېږلو چې موږ یو اجتماعي حمله کول غواړو تاسو سبا خپل فوجونو سره راشي بنو قریظه ورته چې وړمبه خبره خدای چې سبا زموږ د سبت ورځ ده او د سبت ورځ موږ حمله نه کوو او جنگ باندې کو بل دا چې موږ د مدینه اوسیدونکو تاسو بهر نه راغلي که تاسو جنگ پرې خو د ولاړ نو بیا به زموږ سکیږي نو تاسو ځکه خپل اویا کسان د يرغمل په تور راکې نو الله به موږ په جنگ کې شاملېږو د کافرانو په زړه کې چې مخکې نشک پیدا شوی وو نو ځکه هغوی دغه مطالبه پوره کولو نه انکار وکړ دا ورته وي چې که ستاسو موږ سره اتحاد په صداقت مبني وو نو دغه قسمه مطالبه هیڅ مطلب نشته او دغه واقع نه د يهودانو په زړونو کې دا شکونه پیدا کېدل شروع شو ان یو خو د وی په زړونو کې شک پیدا شو بل طرف ته کافرانو په زړونو کې هم ولکه څنګه چې قاعده ده چې کله شکونه پیدا کېدل شروع شي نو د بادره روح هم ختم شي او بیا د خدای پاک تقدیر یو شپه د تیزی سیلاب په صورت کې هم ظاهر شو او دغه په وجه د احزاب ته یا مختلفه قبیلې چې کومې د مشرکانو حمله کوونکو هغه په تخته مجبور شو د دې په تفصیل کې لیکلي دي چې ابن سعد داسې بیان کړی دی چې خدای پاک د سخت جمی په شپې کې یو داسې سخت سیلاب را لګلې و چې د کافرانو چې کم کټوي هغه راورسې دي او لوخي هم او بلادری لیکلي دي چې خدای پاک د کافرانو خلاف مسلمانانو مدد د سیلاب په ذریعہ کړي او دا زیړه سیلاب چې د غستر کې پټکه شوی او هغه کمزوري او بزدلی داخله کړي وو مشرکانو شکست خوړلې وو او خپل د ایساردو ځای ته واپس شوی وو او هوا په غي باندې روانه و او بیا فرشته دغه نه چا پر شو دغه سترګې ماته کې او هغه واپس شو د دې تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دا بیان کړی چې ممکنه ده چې د نویم بن مسعود دغه امن پسند کوشش نتیجه ځای شوی وي او د یو ارضی لغزش او د تزلزل نه پس کافرانو کې بیا د اتحاد او د ثبات رو پیدا شوی وي خو د خدای پاک له طرفه داسې اتفاق وشو چې دغه واقعیا نه پس د شپې یو ډېر سخت سیلاب راغلی و چې پکې د کافرانو چې کوم لوی کیمپ او د چې کلاو ځای کې ولته یو خطرناک طوفان راغلو خامې د وی د راپرې وته او د قناتونو پردې اوښلې دي او کټوي د وی راوړې دي او د شګي او د کانکرو د باران په وجه د خلکو غوګونه او سترګې او پوزو کې د شګه ډکه شو او بیا ټول نه زیات غضب دا وشو چې هغه قومي اور چې د عربو د قدیم دستور مطابق د شپې په وخت په التزام باغوي لګولو هغه هم د خوا د خسو خاجاک په شان دی هغه والوت او مړکېدل شروع شو او د دوی اعتقاد دا چې دا اور مړکېدل نه د پکار دغه منظر په وجه د کافرانو چې کوم هم پرست زړونه وو چې مخکې د معاصره د اوږدېدو په وجه او د اتحاد د بې اعتمادۍ چې کوم تلخه تجربه دغه په وجه هغه لړزېدلی وو نو دا داسې د کې ور لور کچوي سنبال نکړې شو ځان او سحر نه مخکې د مدینه افق چې کوم دی هغه د کافرانو د لښکر د
دوړې نه صفا شو. داسې وشو چې کله دغه سلی زور و نو ابو سفیان د خپل چې کوم خوشه ریسانو د قریش هغوی راوغوښته، ورته ویې چې زموږ مشکلات زیاتېږي لګیا دي، دلته ایسارېدل مناسبه نه دي، نو ځکه بهتره به دی چې موږ واپس شو. او زه خو بهرحال روان یم. او هغه دا خبرو که خپل خلکو ته د واپس حکم ورکړو، په خپل اوښ سور شو. خو د ناکلارۍ حال یې دا و چې د اوښ پې کولول هم ورته یاد پاتې نه و، او د سورېدو نه پس هم اوښ په حرکت رانغلو، ځکه چې دغې خپې لا نه وې هغې پرانیستلې. او دا وخت اکرمه ابن ابو جهل د ابو سفیان سره ولاړو، هغه په تلخی ورته وویل چې ته امیر العسکر یې، د سپه سالار یې، او ته تختې لکې او د نورو خیال هم ته نه لرې. په دې ابو سفیان شرمنده شو، د اوښ نه راکوز شو، ورته چې زه لا نه ځم، خو تاسو زر تیاري وکړئ او تر څو چې ممکنه د دې ځای نه راوځئ. نو خلک زر زر په تیاری شو. ابو سفیان د لږ ساعت نه پس خپل په اوښ سوار شو، واپس شو. هغه وخت د بنو غطفان او نورې قبیلې خبر نه وی د قریش د تېښتې نه، خو چې کله د قریشو کمپ په ډېرې په تیزۍ خالی کېدل شروع شو، نور هم ترې خبر شو. په دې هغوی هم په ناکلارۍ کې د تلو اعلان وکړو، او بنو قریظه هم د خپل کلاګانو دننه لاړه، او بنو قریظه سره سره د بنو نذیر رئیس حوی بن اخطب هم دغې کلاګانو ته راغلو. او دغه شان سحر کېدو نه مخکې ټول میدان خالی شوی په فوري طور او په مهیر العقول تغیر په طور مسلمانان چې مفتو کېده، په هغې مفتو کېدو نه مخکې هغوی فاتح شو. چېرته خو یو دا حال و چې خطره وه چې کافران په قبضونه کې، او حالت اوس دا و چې هغوی فاتح شو. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه هم د دې تفصیل لیکلی دی. فرمایي چې شکونو او د شبهاتو سره د کافرانو لښکر د شپې د آرام لپاره خپلو خیمو ته ورغلو، نو خدای پاک د آسماني نصرت د یو بله لاره پرانیسته. ډېره سخته سیلۍ راغله چې د قناتونو پردې پوښلې دی، د نغرو نه کټوی را واوړی دی، او د ځینو قبیلو چې کوم اورونه وی بل کړي وو هغه مړه شو. د عربو د مشرکانو یو رواج دا و چې هغوی به ټوله شپه اور بل ساتلو، او دا به هغوی نیک شګون ګڼلو. او د چا اور به چې مړ شو، هغه به دا خیال کول چې د نن ورځ موږ لپاره منحوسه ده، نو هغوی به خپلې خیمې اوچتې کړي او د جنګ د میدان نه به هغوی وروسته شو. او دې لپاره چې وروسته شي او انتظار وکړي ورځو بیا د لښکر کې شامل شي. خو د دغه ورځې د جګړو په وجه د لښکر د سردارانو په زړونو کې شکونه پیدا شوي وو. نو چې کوم قبیلې وروسته شوې، نو د ګیر چاپېره چې کومې قبیلې وې هغوی دا وګڼل چې شاید یهودیانو د مسلمانانو سره حمله کړې ده، او زموږ خوشه چې کومې قبیلې دي دا تختې لګیا دي. نو هغوی هم زر زر خپل سامان راټولول شروع کړو، او د میدان نه تښتېدل هغوی شروع کړ. ابو سفیان په خپله خیمه کې په ارام لاست و. هغه ته چې دغه واقع خبر ورسېدو، نو هغه هم ناقلاره شو، خپل په تړلي اوښ باندې هغه کېناستو، او د تښتېدو کوشش یې کولو. اخر دغه ملګرو ورته دغه پام وګرځولو چې څه بېوقوفي کوي لګیا دی. نو په دې هغه د اوښ چې کوم پړی و هغه یې پرانیسته، او سره د خپلو ملګرو د میدان نه وتښتېدو. د کافرانو چې کله دا حل شو، نو د هغې اجازې لپاره رسول کریم حذیفه بن یمان رالېږلي وو. او د دې په تفصیل کې سیرت خاتم النبیین کې لیکلي دي چې هغه شپه چې کله کافران هغه شان په خپله د جنګ د میدان نه تښتېده، نو رسول کریم خوشه کې خپل صحابهو ته آواز وکړو چې تاسو کې څوک شته چې دا وخت ورشي او د لښکر حل معلوم کړي. صحابه وی چې هغه وخت دومره سخت یخني وه، او د ویرې او د ستومانۍ او د ولږې دا حل و چې مونږ یو تن هم ځان کې دا توان نه لیدو چې په جواب کې مونږ څه عرض وکړو، د خپل ځای نه وخوځو. او بیا په خپله رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د حذیفه بن یمان نامه واخیسته، هغې راوغوښته، او په دې هغه د یخنۍ نه رپېده او د رسول کریم مخې ته ودرېده. نو ډېر په شفقت رسول کریم د هغې په سر باندې خپل لاس راکاږلو، هغوی لپاره د خیر دعا وغوښته، او ورته یې وفرمیل چې ته بیخي مه ویرېږه او اطمینان لره، انشاءالله تا ته به هېڅ تکلیف نه رسي، بس ته پټ په پټه ورشه د کافرانو کیمپ طرف ته، اوس چیړ چاړ چا سره ونه کې، نه ځان هغوی ته ښکاره کوه. حذیفه وایي چې کله زه روان شوم، نو ما ولیده
چې زما په بدن د یخنۍ هیڅ نامه او نښه نشته. یعنی یو وخت خو حل خو هغه و چې د یخنۍ نه زه رپېدم، خو سره نامه او نښه هم نه وه د یخنۍ، بلکې ما داسې محسوسول لکه د یو ګرم حمام نه تېرېږم لږ یم، او ناقلاري زما بیخي ختمه وه. هغه وخت د شپې تاریکي خوره وه او زه ډېر په نره پټه د کافرانو کیمپ دننه ورسېدم. هغه وخت ما ولیده چې ابو سفیان یو ځای کې اور ته ولاړ دی. ما چې هغه ولیده نو فوراً مې خپل تیر کمان سم کو، جوختو چې ما خپل تیر پې ویشتې وې، خو بیا ما ته د رسول کریم خبره رایاده شوه او منې شوم د هغې نه. که هغه وخت ما ورباندې تیر چلولی وې نو ابو سفیان دومره جوخت و چې یقینا بچ کېدی نه شو. هغه وخت ابو سفیان خپلو خلکو ته د واپسې حکم ورکولو او زما په مخ کې هغه په اوښ سور شو، خو د ناقلارۍ په وجه هغه ته یاد پاتې نه و چې د اوښ چې کومې خپې دی به پرانیزي. ویانه پسې زه واپس راغلم. وایي چې کله زه واپس خپل کمپ ته ورسېدم نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کولو. ما د هغوی د فارغ کېدو پر انتظار وکړو او بیا مې د ټولې واقعې نه خبر کړ، نو په دې هغوی د خدای پاک شکر وکړو او هغوی فرمیل چې دا زموږ د څه کوشش یا د طاقت نتیجه نه ده، دا صرف د خدای پاک په فضل شوی دی. چا چې په خپل دم احزاب ول شکست ورکو. اینه پس ته د کافرانو د تیښتې خبر فوراً په ټول مسلمان کیمپ کې مشهور شو. دغه واقعه حضرت مسلم موعود هم بیان کړی ده. دغه شان هغوی فرمایي چې د شپې په آخري درېیمه برخه کې چې هغه میدان چې پکې 15,000 تجوخت د کافرانو سپاهیان وو، هغه لکه د یو ځنګل په شان ویرانه شو. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه خدای پاک د الهام په ذریعه وایي چې ستا دشمن ما وتښتولو. خدای پاک ورته ویلو نو ځکه هغوی د صحابانو تپوس کړو چې څوک شته چې ورشي حقیقت حل معلوم کړي. هغوی دا وخت چې څوک ورشي او خپل هوشناس صحابه ته هغوی اواز کړی و. هغه د جمعې ورځې وې او مسلمانانو سره کافي جامې هم نه وې. د جمعې د لاسه د هغوی جبې واوره شوې وې، خبره هم هغوی نه شوه کولی. ځینې صحابه وایي چې موږ د رسول کریم اواز واورېدو او جواب هم ورکول غوښتو، خو خبره زموږ د خولې نه نه وته. صرف یو حذیفه و چې دا و چې یا رسول الله څه کار دی. او دلته حضرت مسلم موعود دا نه دي فرمایلي چې رسول کریم ورته اواز ورکړو. هغوی وایي چې ته نه څوک بل، رسول کریم ورته وایي چې ته نه څوک بل څوک زما په کار دی. او بیا د یخنۍ په وجه څوک چې ویښه مو هغوی هم جواب ورنکړی شو. نو حذیفه بیا و چې یا رسول الله زه موجود یم. نو آخر بیا حذیفه ته هغوی دا ووایي، هغې ولیږل چې خدای پاک زه خبر کړی یم چې ستا دشمن ما وتښتولو، ورشه او دا وګوره چې د دشمن څه حال دی. حذیفه خندق له ورغله او هغوی وکته چې میدان د دشمن د سپاهیانو نه خالي شوی دی. هغوی واپس راغله او د شهادت کلمه یې تېره کړه. رسول کریم پر رسالت تصدیق یې وکړو، ورته یې ووایي چې دشمن میدان پرېښود او وتښتېدو. حضور فرمایي چې باقي تفصیل به انشاءالله آینده بیانوم. او د دنیا حالات لکه څنګه چې تاسو خبر یې چې ورځ تر ورځه خرابېږي لګیا دي، د تباهۍ طرف ته روان دي. امریکا او لوی طاقتونه د انصاف نه کار نه اخیستل غواړي. جنګ خورېږي لګیا دی. خدای پاک د احمدیان او معصومه خلک د دې د خوفناکه او د بدو اثراتو نه بچ کړي. دې لپاره خدای پاک سره په تعلق کې به موږ ته زیاتېدل پکار وي او د دعاګانو طرف ته به ډېر زیات پام کول پکار وي. دې طرف ته هر احمدي ته پام کول پکار دی. په پاکستان کې د احمدیانو لپاره حالات خرابېږي لګیا دي ډېر زیات. هغې لپاره هم دعا کوئ. د بنګلادیش د احمدیانو د حالاتو لپاره هم دعا کوئ. په هغوی هم ډېرې سختې دي. خدای پاک د په ټولو باندې رحم او فضل وفرمایي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر